أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة نساء آیات نمبر 70. دې آیات شان نزول د مخکنی آیاتو سره ربط او مختصره تشریح یې رسېږي. وإذا قيل لهم د دې آیات هم د مخکنی آیات سره ربط دی په داغه یو واقعه پورې مربوط دی. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله او چې کله وویل شي لهم اغیلر تعالوا إلى ما أنزل الله تاسو راسي الى ما وهغت انزل الله چې الله عز وجل را نازل کړی دي والى الرسول او د الله رسول راسي رايت المنافقين نتبوين منافقان يصدون عنك غيب منعك خپل ځانونه ستاڅخه سدودا په منع کېدلو سره. دا د منافقانو صفت الله تعالی بیان کړي چې کله دوی ته دا ویل سي چې تاسو د الله تعالی حکم تراسي او د الله تعالی رسول تراسي چې تاسو ته در پیښ شوی واقعه کې هغه شرعي حکم درکې، نو دوی تاسو ځانونه منع کوي. وإذا قيل لهم تعالوا او کله چې دوی لره ویل سي تعالوا تاسو راسي الى ما انزل الله وهغه څه ته چې الله تعالی را نازل کړي، والى الرسول او تاسو د الله رسول لره راسي، یعنی د دې حکم د پاره چې تاسو تر مابین د شرعي حکم موافق فیصله وکړي. رأيت المنافقین نو تبوینه په دغه وخت کې منافقان یسدون چاوی به منع کوي خپل ځانونه ان کستا څخه سدودا په منع کېدلو سره، یعنی هغوی به تا ته نه درځي. دا د منافقانو صفت دی چې خپل دعوی په شریعت نه حالي. وكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. وكيف اذا اصابتهم مصيبه وكيف سحال بوي اذا اصابتهم كلچ ورسي غيلرا مصيبه كم مصيبت بما قدمت ايديهم فسبب دهغه چې د دوی لاسونو لیږلي، ثم جاءوك بیا راسی تعالی يحلفون بالله اغوی قسم اخف الله عز وجل باندې ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، زموږ اراده نه و الا احسانا مگر نیکی و توفیقا او موافقت. الله سبحانه وتعالى د دې منافقینو دا عادت بیانوي چې کله بیا دوی ته مصیبت ورسی د هغه جرم په وجه چې دوی کړی، نو بیا د هغه جرم د پاره ناجائز تعویلات کوي او یو معنا او بل معنا ورته راباس. فكيف اذا اصابتهم مصیبه نو بیا د دوی څه حالي چې کله دوی ته مصیبت پیښ شي بما قدمت ايديهم په سبب د هغه چې د دوی لاسونو کړی، یعنی په شروع کې د شرع حکم پرې شو دی او پر ځای د شریعت یې مقدمه بل یو ته یوړل، او کله چې د هغه په وجه باندې د عمر رضی الله عنه د معاملې مطابق د دوی خیانت او نفاق ښکاره شو، نو خو هغه منافقت خو دې ته ویل کیږي چې په خله باندې خو د ایمان دعوه کوي. کله د ظاهری عمل څخه د الله د پیغمبر مخالفت ښکاره شو نو باره کوپر ښکاره شو، نو په دې وجه باندې فراغوی دا مصیبت راغلی چې عمر رضی الله عنه دغه کس په قتل باندې ورساو. نو دغه سی حرکت په وجه باندې نو دی اوس راځي قسمونه اخی او دا وایي چې موږ دا معنا نه و مراد. نو الله فرمایي فكيف اذا اصابتهم مصیبه بما قدمت ايديهم په سبب د هغه چې د دوی لاسونو لیږي و، یعنی د کوم مصیبت سمخ کې چې دوی کړیو بیا پر دوی باندې دا مصیبت را داخل شي. ثم جاءوك يحلفون بالله
نو بیا دوی تاویلونه فکر کی، تاویلو کې سوچ وکي. ثم جاءوك بیاراسی اغوی تعالی یحلفون اغوی قسمنا اخلی داوی چې بالله ان اردنا الا احسانا. د یحلفون ارتباط د مخکنی کلمې سره همسته. یحلفون دوی قسم اخی بالله فالله سره، او یا یحلفون قسم اخی او داسې وایي چې بالله فالله دې مقسم وي. ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، چې زموږ په دغه کار کې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت وکړي، موږ اراده نه درلودل الا احسانا وتوفیقا، مگر د احسان د دواړو جوانبو تر مابین و توفیقا او د موافقت. یعنی موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم او یا هغه ته نور تلل په دې خاطر نه دی کړی چې ګواکې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شرعي حکم نه بول او یا د هغه پر نبوت عقیده نه ده، بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو شرعي حکم دی او هغه شارع دی. هغه په دې شرعي مسلې په بیانولو کې د جانبینو رعایت نکړي او ښکارا خبره ده چې په دعوه کې به یو خامخا ناکام کیږي او بل به یې ګټي. نو موږ دا اراده و چې داسې یو دعوه وسی چې د دواړو جانبو تاوان پکښ رانشي، یعنی د صلح یو ترتیب جوړ شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدا کار نه کوي، ځکه نو موږ و د کعب ابن اشرف یهودی ته ورغلو. ظاهری دا قسمونه دا اخستل چې د ازمون مقتول چې عمر رضی الله عنه قتل کړی دی، د اراده نه و الا احسانا، مگر نیکی او برابری و توفیقا او برابری او موافقت، دا اراده و. الله عز وجل فرمایي شدی په دې کې درواغجن دي د الله پیغمبر ته عقیده نه درلودل او د الله تعالی د پیغمبر حکم دا د ځان لپاره عار او شرم بل. اوس د دې ځای څخه علماو څو مسائل را مستنبط کړي. اوله مسله خدا ده چې د الله عز وجل د قانون په مقابله کې نور ټول قوانین هغه وخت معتبر دي چې د الله عز وجل د قوانینو موافق وي. کله خدای عز وجل د قانون کوم قانون خلاف وو، هغه قانون ولو که انسان ته د خپل عقل په وجه ډیر ښه معلوم سي، بیا هم هغه قانون مردود دی. حضرت علامه ابن کثیر رحمه الله دا غالبا د 9 صدی عالم دی، د اوس څخه تقریبا 200 کاله یا 600 کاله په خوا وفات شوی. ډیر لوی محدث دی، په احادیثو کې او په تاریخ کې په علماو کې ډیر مقبول شخصیت دی. ابن کثیر البدایه دا د مشهور کتابونه دي. ابن کثیر رحمه الله یو پاچا وروغشتي، نو هغه پاچا ورته ویل چې ما داسې اراده ده چې داسې یو قانون جوړ کړم چې په دې ملک کې چې څومره اوسیدونکي دي دا ګرځه خوشاله. نو زه غواړم چې د اسلامي قوانینو څوم ځینې قوانین په دې قانون کې داخل کړم او د عیسوي قوانینو څوم ځینې پکې واچوم او دا غرانګه د يهودانو څخه او دا مجوسو دا چې په دې ملک کې اوسېږي د دې د مرواچو. دا ورته په دغه اراده باندې ته کافر یې او څوک چې دغه قانون په جوړولو کې ستاسو سره کومک کوي هغه کفر دی. څوک چې لیکي کفر دی او څوک چې عموي کفر دی، څوک چې د پلي کولو لپاره مهنت کوي دا کفر دی. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دومره لوی شخصیت لکه ابن کثیر رحمه الله چې د څلورو قوانینو سره یو جوړ شوی مخلوط قانون دا کفر بولی، منون کې کافران بولی، پلي کون کې کافران بولی، عمل کون کې ویون کې لیکون کې کافران بولی. نو هغه قانون چې د کفارو د خاصه جوړ شوی وي د یو کافر نه بلکې د نړۍ د ټولو کافرانو په ګډه جوړ شوی وي او په هر ماده کې د خدای د دین مقابله راغشتي وي. د یو قانون څخه بلکې د 500 قوانینو څخه جوړ شوی وي او بیا د مسلمانانو د لپاره دستور ګرځول کیږي. نو دا به په کم اعتبار باندې مقبول وي. نو دا د ایمان علامه نه ده بلکې دا د کفر علامه ده چې الله تعالی د قوانینو خلاف قوانین څوک وضع کی او جوړي. البته نور قوانین هغه وخت بیا رد نه دي
کله خدای د قوانینو او د الله تعالی د دین سره په ټکر کې نه هغه سيزيني قوانين دا منع نه دي دا د خلکو د نفع د پاره جوړېدلای شي لکه مخکې چې پرون خبره پر دی باندې تیر شو او مطلب دا چې کوم قانون د الله تعالی د قانون په مقابله کې جوړ شي او خلک هغه د خدای د قانون په مقابله کې خوش کې دا کفر دی دا منافقت دی یو خبره ده بل خبره ده چې په شریعت کې د مسائل د حل دوه قسمه صورتونه دي یو صورت د مسائل د حل شرعي حکم معلومول دي یو صورت د مسائل د حل د خلکو تر مابین صلح کول صلح د خلکو تر مابین په یو دعوه کې دام شرعي حکم دی دام شرعي امر دی دا د شریعت خلاف نه دی او د شرعي اصول مطابق شرعي حکم معلومول دام شرعي حکم دی د دې خلاف نه د مثال په توګه د یو سړی پر بل سړی باندې پیسې باندې دي د احمد پر زید باندې لک افغانی باندې اوس دا زید او احمد دواړه راغله یو عالم ته د دعوی د پاره نو احمد شاهدان پیش کړل ښکارا خبره ده چې زید بدالک افغانی ورکی په یو خبر د باندې شرعي بینه ثابت سو په شاهدانو دا خبره ثابت سو او یا احمد شاهدان نه لري خو زید ته ویل سول چې ته پر دا باندې منکر یې چې د پر تا باندې دون نه دی باندې نو کداول وځو منکر یم نو بیا به قسم اخلي چې واخله قسم چې د پر تا پیسې نه دی باندې که قسم واغستی دا وخت لازم و که دا قسم انکار وکي پیسې پر لازمي سوی ورکی شریعت کې د مسلې د حل د دوه صورت شاهدان به پر دعوه باندې مدعی پیشي کوم څوک چې دعوه کوي دې ته مدعی وایي او کوم څوک چې دعوه پر کړل سوی هغه ته مدعا علیه وایي عام طور اسانه ترجمه دا د مدعی هغه چاته وایي چې د دعوی په پرې شودلو دعوه پراته شي یعنی کدی دعوه پریر دی دعوه پاتې شي دې ته مدعی وایي چې د دعوی په پرې شودلو دعوه پاتې شي او مدعا علیه دا نه دی چې د دعوی په پرې شودلو دعوه نه پاتې کیږي ولی خدای بل سړي دعوه او شروع ده کې پریر دی کې نو دا یو شرعي ضابطه است دوم صورت دا دی چې دا عالم راولاړ سي دته وایي چې تاسو د ډېر وخت انډیوالان یاست نو اوس کله شرعي حکم در کوم دی مجبور دي تاسو به درکې اسلامي قاضي د پاره هم نو تاسو داسې وکي صلح سره وکي ا د صلح ترتیب نو دا دی چې تدته نیمه ور پریږد نیمه بدر کې او یا یو دوی درې میاشتې ورته وګوره بیا درکې دا د صلح ترتیب دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی د دوه صحابه کرام مسجد کې په پیسو باندې پر قرض باندې دعوه نه یو پرجنه غشته ابل نور کوله پیغمبر علی السلام لا سرخدا سکی ور نیمه ور پریشت نو دا یو شرعي ضابطه ده دا منع نه ده او د قضاتو د پاره کوم خلک چې قاضیان وي د هغوی د پاره وای اول نواره خدا ضروری ده چې کوشش دی وکي د خلکو تر مابین د صلح ترتیب جوړ کړي البته که مدعی چې دعوه کړي داغه دا اول چې صلح نه کوم ما ته شرعي حکم راک بیا مفتی او قاضي په دې باندې امر دي چې هغه به و دې خلکو ته شرعي مسله وکړي دا چې آینده بیا دوی پر دې باندې سره مانی کنه مانی هغه دوی کار شرعي امر وکړي اوس دې کې دوه قسم مسائل دي یو د افتاء مربوط مسائل دي او یو د قضا مربوط مسائل قاضي ته د دې اختیار دي چې هغه شرعي حکم معلوم هم کړي او بیا یې مجبور هم کې په ویم مني مفتی د هغه کار دادی چې تاسو شرعي مسله درکې چې دا کار روا یا ناروا یا استحق کیږي یا نه کیږي مفتی به د خلکو تر مابین صلح نه کوي البته که جانبین یعنی مدعی او مدعا علیه دواړه خپل راضي سو او دغه مفتی ته اختیار ورکړي چې تزمر د خوا اختیار لري چې موږ تر مابین د صلح کوم ترتیب جوړې نو را جوړې بیا دا مفتی کولای شي چې د دې تر مابین صلح وکړي دا کار د صلح د مفتی کار هغه وخت دی چې جانبین په دې راضي که جانبین راضي نه و مفتی ته د دې حق نشته چې هغه د خلکو تر مابین د صلح ترتیب ور جوړ کړي البته که جانبین راضي و بیا پروا نه لري نو یو افتاء د په افتاء کې اجبار نشته او په قضا کې اجبار شته قاعده دا وای القاضي يجبر والمفتي يخبر قاضي چې دی هغه دغه څوک مجبور کوي پر دا کار او مفتی مازه خبر درکې چې تا مسله دا ده
نو دا دواړه مسائل لازمی دي. خو دلته چې د منافقانو کوم کار کړیو هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې د الله د دین یو لوی دشمن کافر ته چې هغه کعب ابن اشرف هغه ته وتلل، نو دا ښکاره د خدای د دین بغاوت. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، الله تعالی فرمایي د دې دا خبره بالکل درواغ ده، یعنی دې د احسان او توفیق د فار نه وتللی، بلکې اولئک الذین دا هغه خلق دي یعلم الله ما فی قلوبهم چې پوهیږي الله عز وجل ما فاغ فی قلوبهم چې دا غوی په زړونو کې دي. فاعرض عنهم نو ته اعراض وکدا غوین وعظهم نصحت وکاوی لره وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، وقل لهم او ایا غوی لره فی انفسهم دا غوی په زړونو کې قولا بلیغا، یو مؤثر خبره، قولا خبره بلیغا تاثیر کوونکی. دا رد د دوی د تکذیب دی. اولئک الذین دا کسان دی علم الله چې پوهیږي الله عز وجل ما فهغه یعنی کفر او شرک باندې په قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دی، یعنی دوی چې بل ځای تتلل دا په دی وجه باندې نتلل چې د شریعت حکم به مني، بلکې په دې خاطر تلل چې شریعت و پریږدي، نو دا هم دوی د کفر او نفاق په وجه د دوی سره دا وسو. فعارض عنهم نو مخواړه و عنهم د دینه، یعنی تر اولاد سره د په حال د پاره د دوی سزا الله تعالی ته پریږد، او الله تعالی چې دوی ته کومه سزا ورکړي فراغه کفایت وکړي. د اوس د پاره مصلحت دادی چې د دوی نه مخواړه اعراض دي وکړي او نصيحت ورته وکړي. فعارض عنهم نو ته اعراض وکړه دا غوینه وعظهم او نصيحت وکړه غویلره وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا، وقل لهم او اید دوی د فاره یعنی د خپل منصب نبوت مطابق د هغه په تقاضا هغه ته اوایا فی انفسهم دا غوی په زړونو کې قولا بلیغا، یو قول بلیغ ورته وایا، یعنی داسې نصیحت ورته وکړه چې هغه د دې کار نه راوګرځي چې داسې حرکات مکوي او دغه حرکات څخه ځان وساتي ترڅو ستا خبره پر دوی باندې حجت سي او د قیامت په ورځ بیا هیڅ دلیل او عذر پیش نه کړلای شي. د دې آیات څخه دا معلومه سوله چې مسلمانانو ته دا لازمي ده چې د الله عز وجل د قوانینو په مقابله کې نور قوانین مختار نه کړي. ځینې مسلمانانو کې ځینې داسې فیصله او عادت ستا چې هغه د شریعت سره صراحتن په ټکر کې او هغوی دا د خپل ځان د پاره یو قانون او یو دستور ګرځولي، او د خدای د قانون په مقابله کې بل قانون جوړول کفر دی، ظلم دی، منافقت دی. د مثال په توګه په ځینو قومونو کې دا رواج دی چې کله شذ پکښ کونډه سي نو دوی دا وایي چې موږ په قوم کې دا رواج دی، زموږ په علاقه کې دا رواج دی، دا قانون دی چې موږ کونډه بیرته نور کو، کونډه د خپل سر نه. دا د خدای او د خدای د رسول د قانون په مقابله کې یو غلط عقیده او غلط فکر دی او غلط رواج دی چې جوړ شوی. نو که یو سړی پر دې باندې دریږي دا الله محاله دا معنا لري چې دغه کس دغه قانون د خدای د قانون په مقابله کې ډیر پابند دی، نو دا تقریبا کفر ته سړی رسی، ځکه دته د خدای او د خدای د قانون هیڅ مراعات نشته او د هغه قانون اعراض کوي او په مقابله کې دغه د ځان خود ساخته قانون د جاهلیت د دور داده کوي. دا غننګ ځین نور علاقو کې دا رواج دي چې هغه د شریعت څخه خلاف وي. د مثال په توګه په بدی کې لونی ورکول یا فن ورکول، نو دا هم د شریعت د اصول خلاف عمل دی. د دې څخه ځان ساتل ضروری دي، سړی بازار نه نیول. او یا کله مثلا یو سړی غوسه ورسي، درد ورسي، نو د فکر او سوچ داوي چې زبر دا کار کوم، نو یو عالم یا یو څوک هغه د شرعي مسله بیان کړي چې وروره شرعي مسله دغه څه دا کار مکوه، لیکن دای بیا هم شرعي فیصله نه مني او پر خپل فکر او رواج باندې ودرېږي، دا هم د خدای د قانون په مقابله کې خپل رائے منل. الله عز وجل بل ځای فرمای افرایت من اتخذ الهه هوا،
هغه کس ته نه دی لیدلی چې د خپل خواهشات خدای ګرځولي. نو د خدای د قانون په مقابله کې خپل رواج، خپل فکر او خپل خواهش دا قربانول ضروری. اسلام وایي دا غته چې خپل هر څه بدی د الله تعالی په مقابله کې د الله تعالی د دین په مقابله کې قربان وي. دا غته دین وایي. دته دین نه وایي که په عام حالاتو کې سړی برابر او خوشاله وو نو دیندار، او کله غوسه راغله یا لږ په غم کې مبتلا شو یا خوشحالي را باندې زیات شو، بیا به د خدای د احکام مقابله کوو. دا زموږ په ودونو کې چې دا اوس کومه سلسله ده، فاتحو کې چې کومه سلسله ده، دا موږ د اعمالو صدا سي معلومیږي چې د خدای پر دین باندې رواج موږ ته ډیر محبوب دي. صوفیان به یو، علما به یو، په دې باندې بم پوهیږو، لیکن داغه باوجود به نه عملي کوو. د دې معنا دا ده چې د خدای قانون دومره اهمیت نه لري العیاذ بالله، لکه زما د اولادونو او د کوروالا او یا زما د خیال او د فکر حفاظت چې څومره ضروری دي. که سړی دې ته متوجي سي لږ داسې په عمیق نظر ورته وګوري، خبره ډیره خطرناکه. ایمان پکښې تاوانی، ایمان لمنځه پکښې تللی. تاسو د الله د پیغمبر دا حدیث نه ګورئ چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یأتین علی الناس زمان، فخلق بزرو داسې یو زمانه راشي یصبح مؤمنا و یمسی کافرا، سهار به مؤمن وي ماښام به کافر وي، و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، ماښام به مؤمن وي سهار به کافر وي. دا به څنګه کافر کیږي؟ ولی به کافر کیږي چې سهار مؤمن دی ماښام ته کافر دی؟ د کفر کلمه وایي یا دغه اعمال دي صادریږي، دی خبر نه. دا ایمان دغه نواقض لري، لکه دا اودس چې نواقض لري. اودس په هوا باندې، په وینه وتلو باندې، په دې ماتیږي، په خوب باندې ماتیږي. عین دا ایمان دغه ماتیږي. هر هغه قانون چې د خدای د قانون په مقابله کې ستا په فکر او ستا په عقیده ته تسلیم کړي، بس دا کفر. دا لا لقاری رحمه الله په دې باره کې مستقل کتاب لیکلی، الفاظ الکفر. دې ته سړی ډیر باید متوجي شي، ولو که فتوا خو څوک دا نشي ورکولای چې دا کفر، لیکن که سړی قرآنی آیاتونو ته او داسې په جوور نظر د پیغمبر اسلام حدیث ته وګوري، خبره تر ډیرې اندازې خراب وي. دا ډیر کسان په خطر کې لویدلي او ډیر لوی خطرناک مسله چې دای د خدای د قانون په مقابله کې دم نشي بندوالای. د خدای د قانون په مقابله کې دم نشي بندوالای، ولی د دم تقاضا ده، د نفس تقاضا ده، یا د اولادونو تقاضا ده. کې بند کی بیا ګر قوم مخالفت سره کوي، ټول ورونم تعنا ور کوي، قریبان تعنا ور کوي، پر دغه تعنا ور کولو باندې بیا د هغه ایمان ته خطر ده چې ته څنګه راولاړې مسلمان ته د خدای د حکم پر عمل کولو باندې تعنا ور کوي. دې خدا معنا ده چې هغه ولی په دې اسلامي حکم عمل کړی دی، هغه څونه غټه ګناه کړی ده، ته د خدای د دین کار معیوب بولې. دا څونه خطرناکه مسله ده. دې شي ته متوجه کېدل پکار. کله خبرې ډېری سرسری، لیکن سړی چې داسې لږ په عمیق نظر داسې جوور ورته وګوري، خبره ډېره خطرناکه. نو ایمان څومره لویه سرمایه ده. دا د پیغمبر علیه السلام حدیث چې سهار و مؤمن او ماښام ته به کافر وي، دا کله کیږي؟ دا زموږ په باره کې نه دی، دا د بل قوم په باره کې دی. دا د هر مؤمن په ارتباط الله پیغمبر فرمایي. د دې نو څه معنا ده؟ بل معنا خو ولاکه لري چې موږ یو وینو چې هغه د ایمان رسوت. دغه ټول اسباب دي د ایمان د ختمېدو دي، څه ځان ساتل پکار. دا د قرآنی آیاتونه دي. ورسته الله تعالی فرمایي هغه کس په الله قسم ایمان نه لري چې هغه په ټول معاملاتو کې د پیغمبر علیه السلام حکم ونه ګڼي، هغه ایمان نه لري په خدای باندې. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا او موږ نه دی لېږلي من رسول کوم رسول الا ليطاع باذن الله، مگر د دې د پاره چې داغه اطاعت وکړي سی باذن الله د الله تعالی په حکم باندې. یعنی پیغمبر د هم دې د پاره موږ دراستولې دي چې تاسو یې اطاعت وکړي او تاسو د پیغمبر پر ځای باندې بل ته روان یاست. لکه دا منافق چې ورتلی او یاد در قیامت ته پرې چې کوم انسانان د پیغمبر د احکام مخالفت کوي، یعنی دا وجه د دې چې د دې سړي کفر او نفاق ښکارا سو. او عمر رضی الله عنه د په قتل کې ګناهګار نه دی، ځکه چې موږ پیغمبر د هم دې د پاره دراستول دي چې اطاعت وشي. کوس بل فرض موږ د عمر رضی الله عنه په سلام سی وګړو
نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مقابله کې خو د عمر رضی الله عنه مثلا نه د معتبر، ولی په دې صورت کې خو بباره حضرت عمر رضی الله عنه متعاسی او حضرت پیغمبر علیه السلام به مطیع سی اطاعت کوونکی بس. حالان کې خبره خدا ده چې عمر رضی الله عنه باید اطاعت کوونکی شي او د الله پیغمبر هغه څوک چې اطاعت یې وکړي شي. نو مطیع باید عمر رضی الله عنه شي، مطاع باید پیغمبر شي. دا نه چې مطیع پیغمبر شي مطاع عمر رضی الله عنه شي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله وما ارسلنا او مجند لجل من رسول کوم پیغمبر الا ليطاع باذن الله مگر د پاره د دین چې اطاعت وکړل شي د الله تعالی په اذن، یعنی د پیغمبر اطاعت د الله تعالی اطاعت دی چې الله تعالی دا فرمایلی دي چې تاسو د پیغمبرانو اطاعت کوئ، د الله تعالی په حکم به ته اطاعت کوئ. نو پکار دا و چې د منافقانو یا تر قیامت پورې ټول کسانو په شروع کې هم د پیغمبر علی السلام اطاعت کړي او کبل پر دوی را ولار سول دومره لوی غلطي وکړه ګناه وکړه، نو بیا یې باید د خپل بدو اعمال معافي غوښتي وای. دا نه چې پر خپل بدو اعمال تعویلونه پیښول دلایل پروي، لکه زموږ د خلکو دا ډیر بد عادت دی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولو انهم كثيرها غي اذ ظلموا كل چاغي ظلم وکي انفسهم بخل ځانو باندې جاءوك تراغلی وای فاستغفروا الله او د الله عز وجل سے مغفرت غوښتي وای واستغفر لهم الرسول او د الله رسول دا غوی د پاره مغفرت غوښتي وای لوجدوا الله توابا رحیما نو خامخا به پیدا کړی وای الله عز وجل فرتوب قبلهم کی رحیما پر مهربان. یعنی د دې باوجود چې دوی دا دومره لوی ګناه وکړه باید پر خپل غلطیو خې دلایل نه ویلای، تعویلات نه ور باندې کوله، چرم در څوسو ګناه در څوسو توبه وکړه، الله عز وجل ته د ندامت او پښیمانتیا سر ټیټ ک، لیکن داغه باوجود دا کار نه کاو. زموږ د ډیرو خلکو دا مزاج غټه ګناه دي نسوي چې کله څوک یادونه ورته وي کې د دلایل ور باندې وای، د دې پر ځای چې دای دا ومني چې و دا ګناه ده، لیکن دای په دې باندې دلایل وای. اوس دا د ژیری په مسله کې ډیر کسان په ډیر لوی ګناه مبتلا، و د ژیری خړایل یو ګناه ده، دا غټه ګناه ده، لیکن یو چاته دا وایي چې دا لو ګناه ده، دا پرېږده دی وای ګناه ده، زمانه ما بس الله دې توفیق راکړي ته دعا را تکوه. دا ډیره ښه خبره ده، دای دا معنی چې دا ګناه ده زه کوم، خو بس الله تعالی دې ماته توفیق راکړي، انسان عاجز ته دعا را تکوه، دا ډیره بهترینه خبره. لیکن دا چې ته ورته وایې چې دا ګناه ده او دې ته وایي ډیر خلک په ژړه کې داسې کارونه کوي، یعنی دا مطلب چې مانو دا ژړه پرېښه دا پروا نه ده یا نور ګناهونه خو نه کوم. دا خبره د الله تعالی د دین مقابله ده، دا معارضه ده، دا د تکبر علامه ده او دا ډیره خطرناکه ده. دا خبر انسان کافر کوي، ولی دا د الله تعالی د دین معارضه ده، د خپل عقل د هغه په مقابله کې چې ګناه ده کړی دي، ده اقرار رو باندې کوي چې ګناه ده، الله تعالی دې بس توفیق راکړي پرې بيژدم. ځینې کسانو کې ښه صفات وي، ځینې کسانو سره دغه د تکبر مزاج ملګری، دا خطرناک ده. الله تعالی فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم کچېره هغوی الظلم کله چې ظلم وکړي، یعنی په دغه ګناه مبتلا سول، ظلم چې هغوی ظلم وکړي انفسهم په خپل ځانو باندې جاءوک هغوی راغلی وای په ندامت سره فاستغفر الله د الله عز وجل نه مغفرت غوښتي وای د دې خپل ګناه په اړه، واستغفر لهم الرسول او مغفرت غوښتي وای د دوی د پاره د الله عز وجل څخه الرسول رسول عليه الصلاه والسلام لوجدوا الله توابا رحیما نو خامخا به پیدا کړی وای الله عز وجل توابا فرتوب قبلهم کی رحیما فر مهربانا، الله تعالی به دوی ته مغفرت کړي. علی رضی الله عنه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وفات شو نو 3 ورځې بعد یو اعرابی رالی، وای دی اعرابی چې د پیغمبر علیه السلام خبر ولې ډېر زیات وجړ، وایستا مبارک الله عز وجل فرمای واستغفر لهم الرسول چې کوم چا د پاره د الله پیغمبر مغفرت وغواړي الله سبحانه و تعالی به هغه ته ضرور مغفرت وکړي. نو موږ د دې د پاره راغلی او چې تاسو موږ د پاره دعا وغواړي،
خدای ته نه د دنیا ستللی نو ډېر وای زیات وجړ نو وای د قبر څخه یو आवाज ورته راوتی چې قد غفر لك الله عزوجل تا ته مغفرت وکړي نو د عام علماء رائے داده خصوصا موږ د دیوبند علماء چې د پیغمبر علی صلوات و سلام په خپل مبارک قبر کې وجود داسې دی لکه په ژوند کې چې یعنی لکه څنګه چې د پیغمبر علی سلام په ژوند کې د دې کامل امید و چې پیغمبر علی سلام د کومه امتی د پاره مغفرت غوښتي وای د الله تعالی څخه الله تعالی مغفرت ورته کاوه عین دغه ډول وسم چې څوک د الله د پیغمبر روضه ته ورسي او په اخلاص او په ادب باندې د الله د پیغمبر څخه د دې غوښتنه وکړي چې زما د پاره د الله تعالی څخه استغفار وغواړه نو الله تعالی به د مغفرت وکړي دا ضروری ده چې سړی په دې کې ډېر فکرمن وي چې د الله د پیغمبر روضه ته ورځي په دې نیت باندې ورشي ځکه زموږ د الله د پیغمبر د حیات عقیده ده چې هغه په خپل مبارک قبر کې حیات دی اول ته بسړی ادب ډیر مراعاتي د آداب او احترام وکړي دا واقعا بحر محیط را نقل کړي ده ځین نور علما او پر دې حدیث باندې اعتراض کړي دي چې د سند په اعتبار باندې دا حدیث صحیح نه دی لیکن د امت اکثریت علما او تسلیم کړي دي نو هغه ضعف معتبر نه دي ځکه دا یو شرعي مسله نه ده فقط ادب و دا یو شی پکې معتبر دي چې د الله د پیغمبر روضه ته سړی ورسي او په ډیر ادب باندې دا غوښتنه وکړي نو غالب امید دی چې الله عزوجل به هغه ته مغفرت وکړي صدق الله العظیم